السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. قدرمندو، زه د منظور پښتون سره په درو په څلور خبرو اختلافات ساتم. نور د هغه چې کمې خبرې دي په 100 کې 100% یې صحیح دي او خپل حقوق ته پښتنو د فرغوړي. منظور پښتون مې مو تر کومه پورې سپورټ کوو؟ آیا دا درې خبرې ځون نه وبوسي دی به کم منزل راسي؟ منظور پښتون کې د ټولو پیله دا خبره ده چې د په جلسو کې د افغانستان جنډه اوچتي. پاکستان د مو ملک ته په دم د مو د خپل ځوانم قربان دی. کته وی چې موسرا پنجابیانو د آرمي ولا ځلن کړی دی، هغه بس یو څو جرنیلونو کې یو څو داسې خلک وو چې هغه د لوسمو کړو شوي یو داسې به دی ته وایم. بل چې تو په جلسو کې د پاکستان جنډه خل پخپوسیزي دای موږ زړه نشي برداشت کولی. دا 50% خال چې کوم دی تو په دغه وجه سپورټ نه کوي. ته وی چې لار او وار یو افغان، لار او وار یو افغان دی، یو پښتون دی، خو پر رسم پر رواج او په کلتور. اوس د افغانستان چې کم پښتون دی هغه له الله افغانستان خلري، د پاکستان چې کم پښتون دی موږ له الله پاکستان خلري. افغانستان د مونږ په حیثیت د یو ګوندي ملک دی. ته د هغه جنډا پاکستان کې څنګه وچته سوال نه پیدا ویږي. د منظور پښتون سره صرف په دغه خبرو باندې د 50% پښتون نه نیولو. نور که منظور پښتون دا خبره کوي چې کنه کډیون آرمي نیولې دي نو پرې دي صحیح خبره کوي. د نیو خلک آرمي ور کړی دي. بل دا خبره کوي چې زه د پاکستان آرمي نه، زه د پاکستان حکومت نه قبایلو حقوق غواړم. دا یې بالکل صحیح خبره، دا یې د این لاندې خبره، دا یې جمهوریت لاندې خبره. نورې د منظور پښتون ټولې مطالبې چې کومې دي بالکل صحیح دي. خو دا څو خبرې چې مو د ته وښیلې چې د افغانستان جنډا د اوچتوي په جلوس کې لارو بار یو افغان نارې وهي او دغه خټک یې مو خلاف یو. د پاکستان د مونږ په ډیرو محنتونو یو ګلدسته جوړه شوې ده او که ته سوچ وکړې پاکستان جوړېدو کې د پښتنو ډیر اهم کردار دی، د قبایلو پکې ډیر اهم کردار دی او موږ د پلونیکه کردار صرف د یو څو جرنیلونو یا د یوې ادارې تر مخکې نشو غورځولی. موږ له د الله خپل ملک اباد لري، افغانستان ولا د خپل ملک اباد لري. صرف منظور پښتون کا دا خبرې ځون نه وختلې د اسرار پښتون یو دی، ار پښتون باندې ظلم او زیاتای شوی دی. د تو سره لازمي ار پښتون ساتل کوي. والسلام.